طالبان وایي د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ د وخت اساسي قانون به د لنډې مودې لپاره نافذ شي. د عدلیې وزارت سرپرست وزیر ویلي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون به د لنډې مودې لپاره نافذ شي او هغه مادې چې د دوی په وینا له شریعت سره په ټکر کې دي هغه به ورڅخه وایستل شي. نوموړي که څه هم د نوي اساسي قانون د جوړېدلو په تړاو باندې څه نه دي ویلي، خو یو شمېر طالب سرچینو ویلي دي چې پر نوي اساسي قانون جوړېدلو باندې کار روان دی او یو کمیټه هم ورته ځانګړې شوې ده او ډېر ژر به د دوی په وینا دغه نوی اساسي قانون وټاکل نافذ کړل شي. دا چې څه وخت به ژر کېږي، د دوی ژر څه وخت دی، هغه لا معلومه نه ده. سلامونه، زه رحیم خان شیلم د کابل نیوز ډیالوګ خپرونې ته مو هرکلی کوم. غواړم نن د همدې موضوع په تړاو باندې بحث وکړو. په بحث کې راسره د چارو څارونکي سبحان مصباح راسره دی. مصباح صاحب تاسو ته هرکلی وایو، ښه راغلاست. کور مو ودان چې موږ ته مو وخت راته راکړي. لومړی خو که د دې خبر په اړه باندې خپل نظر سره شریک کړي، ستاسې نظر یې په اړه باندې څه دی؟ ډېره زیاته مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او ډېرو درنو کتونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ګرچې دا خبر په دې عصر و زمان کې چې موږ 20 کاله یو اساسي قانون عملا تجربه کړی ده او بد اساسي قانون هم نه ده، نو دا یو ډېر سم خبر نه ده، ولې حد اقل د دې لپاره چې په یو بنبست حالت کې ولو او د نظام نوعیت بیخي مشخصه نه و او هر څه په سردرګمۍ سره روان و، نو یو څه امیدواري پیدا شوله چې بالاخره د خلک هم نظم و نظام ته ژمن دي او د 1443 اساسي قانون یې اوس د موقته توګه غواړي چې نافذ کړي تر څو دا ستونزې حل شي، ځکه چې پرته له قانون نه حکومتداري یوه ناممکنه خبر ده چې یو 40 میلیونه شاوخوا خلکو باندې حکومت وکړي او قانون او قانونیت شتون ونه لري. بله، مصباح صاحب دوی که څه هم وایي چې دا به د لنډې مودې لپاره وي، څنګه دا باور کېدلی شي چې دا به د لنډ وخت لپاره وي؟ ښه، دا خو داسې ده چې اوس معلوم شي. اول خو دلته یو څه تفاوتونه شته دي چې هغه څه چې دوی ویلي دي، کوم احکام چې نه یې مني هغه باید واضحه شي. دا ډېر مهمه بحث ده، ځکه د 1443 اساسي قانون او د 1402 اساسي قانون ترمنځ ډېر زیات توپیرونه نشته. توپیرونه په کمو مواردو دي، ګرچې اساسي موارد دي چې توپیر پکې ده، ولې کم موارد دي. اوس مشخصه شي چې دا کم احکام منل کېږي، دې لخوا کم احکام نه منل کېږي، ځکه ډېر مهمه مسله په اساسي قانون کې د وګړو د اتباعو د حقوقو بحث ده. د دې ترڅنګ د قواو د تفکیک مسله ده او په ضمن کې د ملي حاکمیت د تمثیل ده چې د چا په واسطه باندې به کېږي. نو په دغه جریان کې ځکه دوی ته ښکاره کېږي چې آیا دوی ژمن دي چې بیرته یو بل اساسي قانون خوا ورشي، ځکه یو څه د خوښۍ خبره دا ده چې دوی د قانون لومړی ځل ده چې د قانون په ارتباط باندې بحث کوي، ځکه مخکې له دې خو د ټول موارد په مستقیمه په شرعي احکامو باندې وله او دا یو ګونګ حالت و چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ وه. حد اقل د قانون د اصطلاح منل دا په خپله یو مهمه مسله ده. زه غواړم یو څو ټکي د قانون د اساسي قانون په ارتباط باندې د تاریخچې له لحاظ په مختصره توګه بحث وکړم چې موږ څه وخت نه په اساسي قانون سره عادت شوي یو او د موږ نظام د موږ ولس په اساسي قانون مخته تللی. د 1402 کال نه را په دې خوا، حتی د 1298 کال نه را په دې خوا د امان الله خان په وخت کې بالاخره د افغانستان خلکو او حکومت دوی په دې نتیجې ته ورسېدل چې د اساسي قانون نه بغیر موږ نشو کولی چې حکومت وکړو. موږ هغه وخت کې په یو حالت کې ولو. پاکستان خو بیخي شتون نه درلوده، ایران داسې اساسي قانون نه درلوده، په اسیای میانه نورو هیوادونو کې اساسي قانون شتون نه درلوده. د 1402 کال کې امان الله خان یو اساسي قانون رامنځته کړ چې د خپل شاهي نظام قدرتونه لږ څه تقسیم کړل، د درې ګونو قواو اساس یې کېښوده
1909 کال کې د خپل ظاهر خان د پلار په وخت کې نادر خان په وخت کې د اساسنامې تر عنوان لاندې اساسي قانون رامنځته شو. هغه هم ښه و بد نه و، یو سلسله حقوقو په نظر کې نیول شوي ول، ولې د 43 کال اساسي قانون نسبت په پرتله د دغه تیرو اساسي قوانینو ښه قانون په دې و چې موږ پارلمان بله وبخښئ چې زه ستاسې خبره کته کوم. مهمه دا وه چې له کم وخت څخه موږ له قانون څخه برخمن سولو. عادت مې وضعي قوانین دي، تاسو اشاره ورته وکړله، پوښتنې ډېرې زیاتې دي او وخت ډېر زیات کم دی. د اوس لپاره زما پوښتنه دا ده چې دوی وایي هغه مادې چې د اسلامي شریعت سره په ټکر کې پرته له دغو به د لنډ وخت لپاره دغه قانون نافذ کیږي د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د وخت. څه فکر کوئ د دوی په نظر څه شي د اسلامي شریعت سره دلته په ټکر کې دي؟ یو خبره چې د 1943 اساسي قانون په هغه مشخصه ماده دا اوس تر کوم 29مه ماده ده چې په هغه کې په مشخصه توګه ویل شوي دي چې د اسلام سره په ټکر کې قانون نشي وضع کېدلی. هغه د ملي شورا په فصل کې د ملي شورا د صلاحیتونو نه یو عمده صلاحیت دا ده چې دوی به قانون وضع کوي یا تصویبوي، خو د شریعت سره به په ټکر کې چې نشي کېدلی. دا مسله د منګه په اساسي بیا په 2مه ماده د دغه 43 اساسي قانون کې هم بحث دا راغلی ده چې دین او اسلام ده او له دین سره په ټکر کې چې نشي کېدلی. د 82 کال یا اوسني اساسي قانون په 3مه ماده کې هم په مشخصه توګه دا بحث راغلی ده چې کله چې بحث راغی او د خلکو استازو لوی جرګې کې بحث وکړي چې د شریعت د احکامو سره به څه شی نه وي، بیا نو نشته دي. اوس دلته یو بحث ده چې هلته د پادشاه مسایل دي، دغه پادشاهي چې غیر مسئول و واجب الاحترام ګڼلی ده او د دې ترڅنګ په نړیوالو معاهداتو کې هم دوی ورته لاره پرېښې ده 43 کال اساسي قانون. نو د دوی په آن د احتمال د دې شته چې ځینې خبرې او د انتخاباتو مسله هم مطرح ده دلته. اوس اساسا مسله دا ده چې دوی کم موارد د شریعت سره په ټکر کې ګڼي چې اول واضح شي چې کم موارد د شریعت سره په ټکر کې دي، بیا به موږ ورباندې بحث وکړو، ورته وضاحت ورکړو چې دا نشته. زه غواړم دا ووایم چې د شریعت سره په ټکر کې نه په هغه اساسي قانون کې چې ځای درلودل نه یې اوس لري، ځکه د افغانستان خلک مسلمانان دي او کله چې لویې جرګې ته مسله مطرح کېږي نو هلته دا خبرې په اتوماته توګه حل دي. موږ غواړو دغه ګونګ حالت اوس طالبانو د اسلامي امارت په واسطه باندې حل کړو چې دوی مشخصه کړي چې کم موارد که خدای مکړه دوی دا وایي چې د ښځو تحصیل د شریعت سره په ټکر کې ده، خو دا خو یو صحیح خبره نه ده، ځکه چې یا د ښځو ونډه، ځکه په هغه اساسي قانون کې د اتباعو د حقوقو په فصل کې اصلي اول فصل دا ده چې د مساواتو مسله مطرح کړې ده. مصباح صاحب وبخښئ چې بیا مې ستاسې خبره کته کړله، که څه هم تر اوسه پورې هېڅ معلومه نه ده، دوی داسې وضاحت نه دی ورته ورکړی چې موږ به له چی سره مخالفت کوو یا د دوی په نظر باندې دغه کم شیان چې دي هغه د اسلام له مبارک دین سره یا له شریعت سره په ټکر کې دي. خو تاسې چې فکر کوئ چې شاید څه به وځي، مثلا په 3مه مادې کې د افغانستان دین اسلام بلل سوی دی او دغه د دولت لخوا څخه چې کم قوانین وضع کېږي هغه به د حنیفي فقه د حکمونو سره سم وضع کېږي او همدارنګه د افغانستان ملي بیرغ به 3 رنګه لري چې تور، سور او زرغون دی او 6مه مادې کې ویل سوي دي چې پاچا به د ملي حاکمیت ښکارندوی وي. څه فکر کوئ دوی به له پاچا سره مخالفت وکړي، دوی به له ملي بیرغ سره مخالفت وکړي او په ضمن کې دغه حنیفي فقه چې یاده سوې ده دلته خو بېلابېل مذاهب شته، د هغو له غبرګون سره به نه مخ کېږي؟ دغه د ما په آند هغه څه چې تفاوتونه شته دي د اوسني اساسي قانون او تیر اساسي قانون او احتمالاً چې دوی په باندې بحث وکړي، هغه د انتخاباتو مسله ده چې دوی ته حساسه مسله ده، د ښځو د حقوقو، ځکه په اوسني اساسي قانون کې یو سلسله مثبته تبعیضي مسایل ښځو ته په نظر کې نیول شوي، لکه په مشرانو جرګې کې به یو ثلث ښځې راځي، مثلا
په دغه نورو ټولو انتخاباتي مراحلو کې د ښځو شتون د دې لپاره چې حقوق په نظر کې ونیول شي دا په خپل اساسي قانون کې راغلي ول. د ملي حاکمیت مسله ده چې ملي حاکمیت به د خلکو په واسطه باندې مختزي. دلته دوی د خلکو نه کواخیستل شي. دلته د امیر المؤمنین بحث ده. دغه خبرې دي چې وضاحتونه باید ورکړل شي. د اقلیتونو د حقوقو مسله ډیره مهمه ده. د ژبو موضوع ده. په دې اساسي قانون کې پښتو دري ژبه په رسمي پیژندل شوې ولې بیا بحث دا راغلی ده چې د پښتو ژبې لپاره به کار کیږي. دلته د همدغه رقم اوسني اساسي قانون کې د اهل تشیع ورونو لپاره په شخصي احوالو کې بحث دا راغلی ده چې دوی آزاد دي هغه خپل مسایل مختبي. خو بیا په تیر اساسي 43 اساسي قانون کې دا مسله نشته ده. همدغه رقم د تبعید مسله ده چې تبعید په اوسني اساسي قانون کې منع ده ولې په تیر اساسي قانون کې په دې حق څه نه دی ویل شوي. نو یو سلسله توپیرونه شته دي چې هغه ځینې ډېر مهمه نه دي ولې ځینې بیا د دې مهمه دي چې هغه د ملي وحدت او د اقلیتونو د حقوقو او د ورته مسایلو ته بیا او د دې ترڅنګ د نړیوالو سره د اړیکو موضوع هم ده چې ځکه موږ په اوسني اساسي قانون کې دغه نړیوالې اړیکې ډېرې ښه تعریف شوي دي په 4مه ماده کې. خو دا وګورو چې دوی په دې هکله څه نظریات لري. دا به یو ډول ستونزمن نه وي. مثلا یو څوک غوښتنه ورڅخه کوي کله چې طالبان راغله اول دوره افغانستان ته ملي بیرغ یې چې لرې کوي ځینو خلکو یې پر ضد باندې په ولایتونو کې مظاهرې وکړلې. دوی ویل چې یو خلک باید صبر وکړي تر اوسه پورې لا موږ سره ځای پر ځای سوي نه یو. ملي بیرغ نه لرې کېږي. هغه دی اوس لرې سوی دی پر ارګ باندې د طالبانو سپین بیرغ رپېږي. که څوک د ملي بیرغ خبره کوي دوی به وایي چې دا اساسي قانون د لنډ وخت لپاره دی دا برته لرې کېږي. که څوک د فردي ازادیو خبره کوي دا ممکنه نه ده چې دوی ورته وایي چې دا اساسي قانون د لنډ وخت لپاره دی دا برته لرې کېږي. یا د انتخاباتو خبره کوي دوی وایي چې دا اساسي قانون د لنډ وخت لپاره دی برته لرې کېږي. دا به یو ډول ستونزه رامنځته نه کړي. ګورئ ستونزې خو موږ عملا په ډېرو بعضې ستونزو اول خو دوی په ستونزو کې دي ځکه په دې رقم سره دوی د حکومت دوام نه کوي. دا د 40 میلیونه خلکو لپاره د کار زمینه مساعدول او د عدالت تامینول د امنیت ټینګښت دا ساده خبره نه ده. سخت کار ده. نو د دې ترڅنګ ګورئ حد اقل چې دغه اظهارات شوي دي دوی لخوا نه چې ګویا د 43 اساسي قانون به د موقت توګه منل کېږي دا په خپل ذات کې یو ښه خبر ده ځکه دوی خو په یو ګونګ حالت کې وه. دا خبرې وشوې ملي بیرغ لرې شو. د دې ترڅنګ هغه څه چې د عفو تر عنوان لاندې دوی په عمل کې په تیوري کې ویلي ول هغه په عمل کې نشول. د ستونزې ولې خلکو شکایتونه وکړله. ډېرې د ښځو په ارتباط باندې چې موږ د لپاره ډېره مهمه مسله ده د افغانانو لپاره دا هغه د په کور کې نستل شولې. هسې ډېرې خبرې دي چې خواشنۍ باید ووایو چې منفي روانې دي. یعنې اساساتو له نظره چې دوی غواړي چې ښه حکومتداري وکړي. خو د دې ترڅنګ دغه په خپله یو امیدواري ده چې مثلا دوی دغه اساسي قانون اوس ومنه. اوس خو په دې اساسي قانون کې ملي بیرغ تشریح ده په دې دغه د 43 اساسي قانون او د 2 اساسي قانون ترمنځ تفاوتونه ډېر زیات نه دي. صحیح ده چې تفاوت شته په اساساتو کې ده ولې که بیرته داسې ماده په ماده بحث وکړي داسې فکر کوي چې کاپي پیست شوی ده. 128 ماده تیر اساسي قانون و 43 کال او 122 دغه اوسنی اساسي قانون ده چې هغه د ولسمشر یعنی دا ښه خبره. بله مصباح صاحب دا ښه خبره ده چې د ظاهرشاه د دورې اساسي قانون او دغه اوسنی اساسي قانون چې دغه څو عمر مخکې ناپیز و دغه ترمنځ توپیرونه نشته. خو دغه ګونګ حالت چې رامنځته شوی دا په دې خاطر باندې رامنځته شوی دی چې طالبان وایي چې دا د لنډ وخت لپاره دی. اوس خو نو خلک به هغه وخت راضي سوي وایي یا به اعتراض نه وي کړی چې دوی ویلي وایي چې بس د ظاهرشاه د دورې اساسي قانون ناپیز دی او همدغه قانون به عملي کیږي پر ټولو باندې. اوس د لنډ وخت لپاره دی. بله مهمه خبره دا ده چې د نړیوالو غبرګون به په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ ګورئ دغه اساسي قانون چې کله بحث راغی که نه دا قانون باید یو مرجع لخوا نه جوړ شي. اوس چې دوی
دا قانون باید د لنډ دورې لپاره وشي، ځکه دا خو دوی د لاسته راوړنه نه ده. د 1443 کال کې د ولس استازي را جوړ شول، حکومت را جوړ شو، کېناستو، اساسي قانون یې په لویه جرګې کې جوړ کړ. اوس دوی یوازې د یو لارې د حل لپاره دا په نظر کې نیولې ده، یو موقته، او دا باید لنډمهاله وشي. په دې کې ستونزه نشته. مهمه مسله دا ده چې د دوی د طالبانو یوه عمده ستونزه دا ده چې دوی په جنگ بوخت ول یو دم حکومت لاسته ورغی. دوی نه ستراتیژي درلوده، نه برنامه‌ریزي ولا نه په دې باندې پیدل چې ښه موږ څه وکړو. هماغه ده چې اوس له یو سخت بنبست سره مخامخ دي په حکومتدارۍ کې. اوس دغه موارد په دغسې څرګندونو لکه چې د عدلیې وزیر نن څرګندونه وکړه چې اساسي قانون به د 43 کال پلی کېږي. په همدغسې څرګندونو، په همدغسې بحث و مباحثو به نړیوال هم په دې قانع کېږي او خلک به هم قانع کېږي چې ښه د دوی وروستۍ په برنامې څه دي. برنامه ډېره اسانه ده. خبره دا ده چې دوی که له خلکو مشوره واخلي. موږ دا موارد دغه ما چې تاریخچه وویلې چې 1409 کال نه تر اوسه پورې تجربه شوي دي. 8 ځله موږ داسې تجربې لرو. داسې خلک دي چې د څو دورې تر اوسه را په یاد هم دي. نو دوی دغه موارد استراتیژیان د خپل مشخصه کړي چې د لویې جرګې په واسطه باندې، طبعا لویې جرګې نه بغیر دا ممکنه نه ده. لویې جرګه به راټولیږي، اساسي قانون به جوړیږي. د دې برنامې لپاره اوس مثلا په نوې مسودې باندې باید کار وشي، په نوو مواردو باندې کار وشي. هغلته بیا نړیوال هم په دوی باندې باور کوي، ولس هم باور زیاتیږي، دغه فاصلې کمیږي. پرته له هغې نه که په داسې ګونګ حالت سره مخ ته ځي، نو دا یوه نیمه میاشت خو دوی په دغسې رقم سره تېره کړله. د دې ضرر په 10 کلونو کې بېرته موږ نشو را جوړولی. هر څه په ټپه ولاړ دي. نو اوس دوی پورې اړه لري چې په لومړي قدم کې دغه وضاحتونه زر ورکړي او له هغه نه وروسته بیا مشخصه کړي چې څه کېږي. مصطفی صاحب، تاسې د لویې جرګې یادونه وکړله چې باید لویې جرګه د اساسي قانون لپاره جوړه سي او هلته خلک بحث ورباندې وکړي. طالبانو که څه هم په رسمي ډول باندې نه دي ویلي، خو غیر رسمي سرچینو ویلي چې نوي اساسي قانون باندې کار کیږي او دغه نوی اساسي قانون به د علماو لخوا څخه تاییدیږي. څه فکر کوئ له علماو څخه د دوی هدف څه شی دی؟ خو ګورې دغه یو بحث د مساواتو چې دوی له خوا نه نقص کېږي، هغه همدغه د علماو نه. علما د موږ محترم خلک دي په ټولنه کې، د دین عالمان دي، هغوی باید واوسي او په تېرو اساسي قوانینو کې هم ول. خو یو اساسي قانون چې د نظام اساسات تشکیلوي، هغه خو علماو نشي کېدلی. یو عالم د دین د تحقیق د قواو باندې څه پوهېږي، یو عالم د دین چې د نړیوالو اصولو اسنادو سره او د هغو اقتصادي سختو فورمولو سره او په دغه اوسني عصر چې عصر د سایبري او د کمپیوټر ده، په دې باندې به څه پوهېږي. اوس خو موږ چې اساسي قانون جوړوو، دغه د ژوند ټول موارد باید هغه په نظر ونیسو، هغه کومې اړتیاوې چې لرو او د راتلونکي پرمختګونو لپاره دغه ټول موارد په اساسي قانون کې چې نظام ته باید شکل ورکړي جوړیږي. نو د موږ ملایان خو دغه دیني کتابونه لوستي دي، هغه په دین کې کاشکې په دین کې هغسې پوه شي چې هغه په واقعي عنوان باندې پوه شي. خو هغسې نه دي. خو په مدرسو کې درس ویلی ده. هغه له دین او د سیاست سره د واټن بحث د دوی په دغه سیاسي مواردو باندې پوه نه دي. نو دلته له ستونزو سره موږ مخامخېږو. لازمه ده چې دوی د نورو کسان په ښکیل کړي په اساسي قانون په جوړونه کې، او مهمه مرحله یې د تصویب ده، د منلو یې ده. نو دوی چې ځان ته بیرته د علما راټول کړي، په یې ومني، خو بیا خو دا د دوی ترمنځ شو. د ښځو مسله ده، د اقوامو د اقلیتونو بحث ده، د نړیوالو سره د اړیکو مسله ده. دا ډېرې خبرې دي چې هغه باید په شفافه توګه په نظر کې. مصطفی صاحب، که چیرې طالبان لویه جرګه راونه غواړي د نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره، او یا دغه اوسنی قانون چې دا دوی وایي چې دا ادبمي د ظاهرشاه د دورې اساسي قانون دی چې دا به د لنډ وخت لپاره نافظ که دا پسې وړ سي، د ډېر وخت لپاره سي، څه فکر کوئ پایله به یې څه؟ طالبان به له څه ډول برخلیک سره مخ کېږي او ملت به له څه ډول برخلیک سره مخ کېږي؟
ګوره داسې فکر وکړه چې که دوی دغه اساسي قانون ته دوام ورکړي نو موږ تقریبا د 43 کلونو کې یو په هغه وخت کې ټوله دنیا ډېره شاته وله یعنی موږ شاته ځو هغه قانون د هغه عصر زمان و د اوس نه ده نو دوام د موقت موږ شک لرو ځکه کله چې د موږ منتخبه تیر حکومت په همدغسې رقم سره خلک وغولوله او سرپرستی و او په همدغه رقم سره د حکومت تر دې حده پورې ورسوو چې د اوسني حالت سره مخامخ شولو د شک هم شته ځکه خو د خلکو په خوښې په تیوریکه لحاظه یو حکومت و اوس خو دا خو دوی خو په زور راغلي دي د دوی نه خو دا ډار ډېر زیات ده نو لازمه ده چې دا موارد ټول دیموکراتیکه کړي یعنی د خلکو اراده پکې ښکیله کړي تر څو د خلکو له زړونو نه دا ډار ووځي او دا موقتوالی د دې مسلې یعنی لازمه نه وه چې د 1983 کال ته مراجعه شوې وله اساسي قانون ته دغه اوسنی اساسي قانون د دې لپاره ښه وه هغه په مواردو کې د تعدیل راولي ځینې موارد د خیر د اوس چې دوی فکر کوي چې غلط دي هغه د نه مني ځکه د موږ اوسنی نظام د موږ هره اداره د 1982 کال د اساسي قانون پر بنسټ رامنځته شوې د دریګونو قواو د تحقیق مسله د دغه شپېتو شاوخوا ادارې چې په افغانستان په سطح د دولت په سطح باندې کار کوي د مستقلې کمیسیونونه د مستقلې ادارې د انجیوګانې د سازمانونه انجمنونه دا ټول جوړښتونه چې د اوسني دي دا د اوسني اساسي قانون پر بنسټ دي اوس دې کې ډېرو غټو ستونزو نورو سره دوی مخامخېږي یعنی لازم هغې ته نه وه دغه اساسي قانون باید مخته وړی و تر څو لویې جرګې اوس خو داسې کړي دي وخت مونږ ډېر زیات کم دی په لنډو ټکو کې ووایاست که چیرې دوی همدغه خبرې چې تاسې وکړلې کوم وړاندیزونه چې تاسې وکړل که پر دغو باندې عمل ونه کړي ستاسې وړاندوینه څه ده راتلونکي ته به څه پیښیږي وګورئ واضح خبره ده وړاندوینه دا ده چې موږ کله چې عدالت پلی نشي امنیت تامین نشي اقتصادي څانګو کې برنامې ونشي بیکاري را زیاته کیږي امنیت خرابېږي د خلکو په منځونو کې ویره پیدا کیږي موږ یو بیرته پاتې هېواد له موږ جوړېږي بالاخره نړیوال هم ذاتي خسته دي عملا خسته دي شا کوي او دا ولس به بیا په کلونو د یو ښه ژوند یو هغه اشغال چې دوی وایي چې اشغال ختم کړه او ازادي ترلاسه کړله دغه ازادي به په اقتصادي لحاظ او په سیاسي نورو مواردو کې د دوی تل احتیاج اوسي مننه مصطفی کور مودان چې په بحث کې مو برخه راسره واخیستله نور وخت نه لرو قدرمن لیدونکو ستاسو څخه مننه کوو چې تر دې مهاله پورې مو زموږ سره ملتیا کوله یو ځل بیا مو چې په ډیالوګ خپرونې کې چوپړ ته حاضرېږم پر خدای مو سپارم د الله په امان